بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد. عزتمندو نن یو بل اهمه مسله ذکر کوو چې هغه مسله د میخې د قربانۍ ده چې آیا په میخه باندې قرباني صحیح ده او که صحیح نه ده. نو عزتمندو دا خو اتفاقی قاعده ده چې قرباني په هغه زناورو باندې صحیح ده کوم چې ماسور دي په احادیثو کې او کوم چې را نقل شوي دي په احادیثو کې. نو عزتمندو دا هم اتفاقی مسله ده چې په غوا باندې قرباني دا په احادیثو کې ثابت ده. نو اوس د غوا چې څومره هم اقسام دي او انواع دي نو په هغې باندې به قرباني صحیح وي، لکه څنګه چې ګډ او چیلی باندې قرباني ثابت ده، نو چې د هغې څومره انواع او اقسام دي په هغې باندې قرباني صحیح ده. دغه رنګ د غوا هم چې څومره اقسام او انواع دي په هغې هم قرباني صحیح ده. او دغه رنګ د اوښ چې څومره انواع او اقسام دي که په هغه وخت کې په عربو کې کوم اوښان وغیره نه وو او هغه په نورو ځینو کې وو نو په هغې باندې هم قرباني صحیح ده. نو دغه رنګ د غوا هم چې څومره اقسام او انواع دي په هغې باندې به هم قرباني صحیح وي. عزتمندو په دې باندې عالمانو اجماع را نقل کړې ده چې دا میخه دا یو قسم او نوع د غوا نه ده، لکه کتاب الاجماع د علامه ابن المنذر د دې په صفحه نمبر 11 باندې هغه اجماع را نقل کړی ده. هغه فرمایي واجمعوا على ان حکم الجواميس حکم البقر. عالمانو او ائمو اجماع کړی ده په دې باندې چې حکم د جوامیسو یعنی حکم د میخو هغه حکم د غواګانو دی. نو په دې باندې د عالمانو اجماع ده او د اجماع نه مخالفت کول عزتمندو دا کار د جهنميانو دی. الله رب العزت فرمایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. نو عزتمندو د اجماع نه مخالفت کول دا کار د جهنميانو دی او اجماع هم یو دلیل شرعي دی. نو په اجماع سره دا خبره ثابت ده چې میخه دا یو نوع د غوا دی او د دې حکم هغه حکم د غوا دی. عزتمندو څلور واړه مذاهب که هغه احناف دي که هغه موالک دي که هغه شوافیه دي او که هغه حنابله دي ټول د میخې د قربانۍ د جواز قایل دي. د احناف هر فتاوا هر کتاب کې دا حکم شته دی او دغه رنګ د حنابلو هم د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه جواز را نقل دی، لکه مسائل الامام احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی. دا په دې کې د امام احمد مسائل را جمع شوي دي او د دې مسله نمبر 2865 په هغې کې فرمایي د امام احمد نه څوک تپوس کوي چې الجوامیس تجزئ عن سبعة، آیا د میخه هم د اوو کسانو نه کافي کیږي؟ هغه ورته وفرمایل لا اعرف خلاف هذا، د دې کې څه مخالفت او اختلاف خو ماته نه معلوم. یعنی معنی دا چې دا خو د ټولو په نسبت باندې د دې د قرباني هغه چې کوم دی جایز ده. نو او دغه رنګ شوافیغو هم د شوافیعو مذهب هم دا دی چې په میخه باندې قرباني هغه چې کوم دی صحیح ده او دغه رنګ د موالکو مذهب هم دا دی، لکه موطا امام مالک رحمه الله په خپل باندې فرمای انما هي بقر كلها، دا چې کوم دی د میخه چې کوم دی دا غواګانې دي، دا بل څه شی نه دی. او دغه رنګ په بل ځای کې فرمای الجواميس والبقر سواء. نو د څلورو واړو ائمو په دې باندې اتفاق دی، د څلورو واړو مذاهب د عالمانو په دې باندې اتفاق دی چې میخه باندې قرباني صحیح ده او دا یو قسم او نوع هغه د غوا دی او په غوا باندې قرباني دا په احادیثو کې ثابت ده. عزتمندو که څوک دا تپوس وکړي چې آیا په احادیثو کې د میخې لفظ راغلی دی که نه، نو بالکل راغلی دی. لکه یو کتاب دی د احادیثو مسند الاخبار ورته وایي، مشهور دی په الفردوس بماسور الخطاب باندې. د هغې حدیث نمبر دی 2650. په هغې کې یو مسند د علي رضی الله عنه نقل شوی دی چې هغه فرمایي د حدیث مسند د علي دی،
فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیه، چې دا غوا دا میخه چې کوم دی دا کافي کیږي د اوو کسانو نه په قربانۍ کې. او دغه رنګ د حسن بصري رحمه الله قول هم دی الجاموس بمنزله البقر، چې دا میخه چې کوم دی دا په منزله او پسې دا د غوا ده. نو عزتمندو ټول کتابونه هغه چې کوم دی په دې باندې لګیا دي چې دا میخه دا د چې کوم دی د غوا یو قسم دی او د غوا په منزله باندې ده. او دغه رنګ بل کتاب الفقه الاسلامي وادلته په هغې کې فرمای اتفق العلماء على ان الاضحيه لا تصح الا من نعم إبل وبقر ومنها الجاموس وغنم ومنها المعز بسائر أنواعها فيشمل الذكر والأنثى والخصية. نو عزتمندو دا دی هم دا نقل کړی دي چې په میخه باندې قرباني دا چې کوم دی صحیح ده. او اخره کې یو حواله ورکوم او په دې باندې زه د خپل خبر ختموم. هغه حواله د حافظ ابن تیمیه رحمه الله ده. حافظ ابن تیمیه رحمه الله د هغه خلکو مشر دی کوم خلک چې نن سبا د میخه د قرباني نه انکار کوي، د دې په عقایدو کې هغه مقتدا دی. داغه فتاوا د ما سره مجموعه فتاوا شیخ الاسلام ابن تیمیه 25 واجل او دا چې کوم دی 15م جلد ما سره صفحه نمبر 38 ته هغه وی والجواميس بمنزله البقر. او دیم بیا ویل دي چې حکا ابن المنذر فيه الاجماع، ابن المنذر په دې کې اجماع را نقل کړی دا د حواله د حافظ ابن تیمیه ده. نو عزتمندو د دې ټولو کتابونو د حوالونو دا خبره معلومه شوه چې په میخه باندې قرباني صحیح ده، ځکه چې دا میخه دا په منزله د غوا ده او غوا باندې قرباني دا په روایتو کې ثابت ده. او په میخه باندې هم مونږ یو روایت د مسند الاخبار د الفردوس په مسؤول خطاب مونږ پیش کړو. الله رب عزت عمل کولو توفیق را نصیب کړي. کوم ملګری چې کلیپ اوري نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړي د ثواب او د صدقې جاریه په نیت باندې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.